دا دوه کسان چېرته هم خپل مقصد ته نه شي رسېدلی. الله دې وکړي چې په دې کسانو کې مونږ نه یو. د مولانا صاحب چې کم کسان یاد کړي چې په دې کې مونږ نه یو، نو ویډیو راسره مکمل وګورئ، خوږو ملګرو او د نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. د مولانا صاحب د خولې نه واورئ، نو د مولیانو د خولې نه ډېر زیات زبردست او ډېر خوند هم کوي. نو دا ویډیو د مولانا صاحب ته په کمنټ کې ضرور ماشاءالله ولیکئ او ضرور شیر کړئ. بیا پې مونږ خپلې یو څو خبرې کوو، خو ویډیو ضرور وګورئ او ضرور شیر کړئ. خبره ده هیڅ کله خپل مقصد ته نشي رسېدلی. دوه کسان وپېژنه دا هیڅ کله خپل مقصد ته نشي رسېدلی. که جنت غواړي جنت ته نشي رسېدلی، که الله غواړي الله ته نشي رسېدلی، که د جهنم نه تېښته غواړي تېښته نشي کولی. دا کوم دوه کسان دي؟ یو هغه کس چې د خپل مقصد ونه پېژني، دویم دې مقصد ته چې کومه لار تلې ده هغه لار ونه پېژنې. کلم نه ده که نه؟ د دې یو مثال درکوې چې سونا ونه پېژنی حاجي صاحب اخیستلی نه شي. دویم د دې سونا بازار ته چې کومه لار تلې ده، ولې د دنیا خلکو ته وګورئ، خفه کېږئ مه. اکثره خلک خپل مقصد ویډیو مو کتله خوږو ملګرو، په دې کې یو دوه خبرې د مولانا صاحب وکړې، مقصد او مقصد ته د تلو لاره. نو الله پاک چې موږ پیدا کړي په دې دنیا کې، نو دې دپاره پیدا کړي چې تاسو زما عبادت کوئ. نو الله پاک څه دی، زموږ مقصد صرف د الله پاک عبادت کول دي او د الله پاک څه ده پیروي کول دي، د الله پاک په قرآن شریف باندې عمل کول دي. نو الله پاک موږ ته د دې دپاره یوه لاره د خلک وایي که نه مقصد دپاره د مولانا صاحب ویل چې مقصد دپاره به یوه لاره وي، نو په هغه به ورته ته ځي. نو د مقصد دپاره الله پاک څه ده یوه لاره هم پیدا کړې ده چې تاسو یو مدرسې ته لاړ شئ او د هغه نه تاسو وکئ قرآن شریف ووایئ، نو تاسو به څه کوئ خپل دین به ووایئ. لیکن موږ نن سبا په دې وخت کې نه دی، ټول خلک ډېر زیات خراب دی، لیکن څوک مدرسو ته نه ځي او ډېر زیات خلک څه کوي اسکولونو ته لیږي، اسکولونو ته ډېره توجه ده. لیکن زموږ اصل مقصد دا دی، دې خبرې ته راځم ډېرې خبرې نه کوم، لیکن زموږ اصل مقصد صرف د دین دی او د الله پاک عبادت دی چې موږ څه الله پاک خپل عبادت ته پیدا کړي یو، موږ به د الله عبادت ډېر زیات کوو. موږ ټولو له پکار دی چې په خپل دین باندې صحیح عمل شروع کړو، د الله تعالی څه صحیح عبادت شروع کړو او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې څه کړو، په هغه باندې هغه فالو کړو او په هغه باندې څه شو زندګي تېره کړو. نو الله پاک به موږ له څه وکړي، ښایسته زندګي به موږ له راکړي، دا زندګي به مو ښایي، هغه زندګي به مو ښایي. خو ویډیو مو کتلې بس دی، ویډیو ډېره نه ګوده کومه، خو لیکن زموږ پیج ورسره ضرور فالو کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره او ویډیو ضرور شیر کړئ.